بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم ډاکټر جاوید اقبال فاروقي دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ هیلث اینڈ پرسنل ډیولپمنٹ. ناظرین، نن به زه خبره کوم دغه ودګیرو زنانو متعلق چې د چاته هپیټایټس بی شوی دی یا چاته هپیټایټس بی ډایګنوز شو. ناظرین، دا دوه قسمه کټګوري کې دا زموږ خويندې راځي. یو خو زموږ هغه خويندې چې چاته د حمل یا د پریګننسي نه مخکې هپیټایټس بی شوی وي او د هغه علاج باندې هغوی شروع وي، یعنی هغوی ته هپیټایټس بی ډایګنوز شوی دی او د هغې ګولۍ ورته شروع شوي دي او بیا هغې د علاج دوران کې هغوی ته حمل جوړ شو. نو من دوی زموږ نه تپوس کوي چې آیا موږ دا ګولۍ جاري وساتو یا ګولۍ بندې کړو یا دا به څه کیږي. او دویم زموږ هغه خویندې چې چاته د حمل نه مخکې پریګننسي نه مخکې پته نه وه چې زموږ هپیټایټس بی شته، هغوی چې کله حمل جوړ شو هسپتال ته لاړې یا ټیسټ یې وکړو نو پته ولګي چې دې ته خو هپیټایټس بی ایچ بی ایس انټیجن پازیټیو دی. نو هغوی موږ ته راشي او تپوس کوي چې اوس به مخکې موږ څه کوو. نو زه به دې دواړو زنانو یا دواړه قسم چې کوم ټایپس دي د دې به زه بیل بیل خبره کوم. یو خو د دې نه مخکې چې زه په دې متعلق تاسو ته ووایم چې دې سره موږ څنګه د دې ټریټمنټ کوو. یو خو دا خبر دی چې هپیټایټس بی نه ماشوم باندې څه مسله نه کیږي، نو دا ځای نه وباسئ چې چاله هپیټایټس بی وي نو هغې د ماشوم ته څه مسله کیږي او زموږ ته خویندې راشي چې موږ به دا حمل ضایع کوو یا یریږي چې دا هپیټایټس بی نه به زموږ ماشوم ته څه چل کیږي. نو د هپیټایټس بی بیمارۍ نه ماشوم په جوړېدو باندې د ماشوم په ډیولپمنټ باندې څه مسله نه کیږي. اوس والو هغه زنانه هغه زموږ خویندې چې چاته مخکې نه هپیټایټس بی وو هغوی په هغې علاج باندې شروع وي او د هغوی حمل جوړ شو. نو چې کله هغې حمل جوړ شي نو موږ د کې یوه خبره ګورو چې آیا د هغوی کوم قسم ګولۍ وي چې هغه ته ډاکټر لیکلی وي. عموما دوه قسمه ګولۍ چې دي دا موږ په هپیټایټس بی کې لیکو. یو ته په انګریزي کې انټاکویر وایي، یعنې هغې کې چې کومه فارموله ده هغه انټاکویر فارموله ده، او بل چې دی هغه ټینافویر فارموله ده. نو دا په ډبي چې کوم ډبي باندې ګولۍ مریض خوري د هغې ګولۍ لیکلي وي چې آیا دی کې انټاکویر دی که ټینافویر دی. نو یو خو دا عام خبره ده چې انټاکویر باندې که زموږ خور مخکې نه علاج باندې وي نو موږ ورته دا انټاکویر بند کړو دا ټینافویر ته رابدله کړو، ځکه انټاکویر په حمل په دوران کې دومره محفوظه نه ده جبکې ټینافویر چې دی دا مکمل محفوظه دوی ده. نو یو که هغه په انټاکویر باندې وي هغه موږ ټینافویر ته رابدله کړو او نور هغسې هغه ګولۍ هغه جاري ساتي په ټول حمل په دوران کې. او چې کله بیا ماشوم پیدا شي نو بیا داسې هغې ته بیا وایي هغې په پیدایش په 12 غنټو کې دننه نه یو خو موږ هغې ته ګلابولین لګوي چې هغې ته ایمینوګلابولین وایي، یو غټه ټیکه ده چې هغې 9,000 روپۍ قیمت دی، هغه یو ټیکه ورته لګوو. بل دا چې کوم هپیټایټس بی ویکسین دی هغه ورته شروع کړو ماشوم ته چې کوم ماشوم پیدا شي نو دا پیدایش په 12 غنټو کې دننه نه یو هغې ته موږ ایمینوګلابولین لګوو. دا یو ګرانه ټیکه ده، تقریبا 8-9-10,000 روپۍ یا 9,000 روپۍ قیمت لري. بس یو ستنه ورته ولګوو په یو کوناټي باندې او په بل کوناټي باندې موږ ورته د ویکسین فرست ډوز ولګوو. دا د 3 ویکسین ډوزز وي، یو ورته ولګوو، یو میاشت پس ورته ولګوو او دریم چې دی هغه 3 یا 6 میاشتې پس موږ ورته لګوو. نو هغه زموږ خور چې چاته مخکې نه علاج و هغې ته موږ ټینافویر شروع کړو، که په انټاکویر باندې وه او که ټینافویر باندې وه هغه به جاري ساتي. کله ماشوم پیدا شو نو ماشوم پیدایش کې 12 غنټو کې دننه نه هغې ته 2 قسمه ټیکې ولګېدلې، یو ویکسین ولګېدو یو هیموګلابولین لګېدو او بیا به خپل مور ته خپله ګولۍ دوی داسې جاري ساتي. مور خپل ماشوم ته پی ورکولی شي چې کله دا ویکسین ورته ولګوي. ټیک شو. بل دا دی چې بیا موږ یا د ټینافویر جاري ساتو یا انټاکویر ته مو راتلی شو خمون موږ بیا ټینافویر جاري ساتو. ټیک شو. یو خو دا ګروپ شو. دویم هغه ګروپ دی چې چاته مخکې نه بالکل پته نه وه چې آیا زما ته هپیټایټس بی شته او که نه. هغه چې کله پریګننسي حمل جوړ شو ډاکټرې ته لاړه ټسټونه وکړه هغې کې ورته پته ولګېده. نو اوس د دې کې موږ څه نور ټسټونه کوو او خو دا معلوموو چې آیا د جراثیم چې دی دا ژوندی دی او که مړ دی. او که دا جراثیم ژوندی وي نو بیا موږ او یو خاص مقدار د دې مقدار څه وایي نو بیا موږ څه کوو چې د شپږمې یا اوومې میاشت نه چې کله حمل 6 میاشتې پوره شي یا 9 میاشته شروع شي یا 15 میاشتې پوره شي 6مې ته راشي بیا موږ ورته ټینافویر ګولۍ شروع کړو. او زموږ مقصد دی چې دا
جراثیم چې دی چې مور نه ماشوم ته به ونه لګي او چې کله ماشوم پیدا شي بیا موږ هغه څه چې څنګه هغه بل ګروپ کې موږ لګولې وي چې 2 ټکي د ماشوم ته لګو 12 غنټو کې دننه نه یو ویکسین منې ډوز لګو بل چې دی هغه هیموګلوبولین چې کومه ګرانه سنده 9,000 روپیا باندې دغه لګو او مور ماشوم ته خپل پی جاری ساتي او په دې مور کې چې چاته په حمل کې پته لګیدل چې زما هیپاټایټس بی دی دا چې کومه ګولۍ شروع کړې وي ټینافور دا مونږه کم از کم د ماشوم د پیدایش شپږ میاشتو پورې مونږ هغې ته جاري ساتو او بیا چې شپږ میاشتې پوره شي بیا مونږ ټیسټ میسټ وکړو بیا مونږ فیصله کوو چې آیا د مور ته دا ګولۍ جاري وساتو که بندې کړو نو ناظرین دا که زه دا ټولې خبرې راټولې کړم نو که زنانه مخکې نه د هیپاټایټس بی په علاج باندې جاري وي نو او هغه که چېرته انټاکویر ګولۍ وي نو هغه موږ ټینافور ګولۍ ته رابدلې کړو او نور هغه علاج دغسې جاري ساتو که چاته صرف په حمل کې پته لګېدلی چې زما ته هیپاټایټس بی دی اول مرحله کې خو موږ دا کنفرم کوو چې دا جراثیم ژوندی دی او یو لیول پورې دی هغې نه زیات دی او بیا په شپږمې میاشت نه یوې میاشت هغې ته علاج شروع کړو او د ماشوم د پیدایش شپږ میاشتې پس پورې موږ دا ګولۍ جاري ساتو او په دواړه ګروپ کې چې دی چې کله ماشوم پیدا شي د 10-12 غنټو کې دننه نه هغه ته موږ یو ډوز چې دی هغه د هیموګلوبولین لګو او دویم چې دی د ویکسین لومړنی ډوز لګو لومړنی ستن لګو دویم خوراک چې دی یا دویم ډوز چې دی هغه یو میاشت پس لګي او دریم ډوز د ویکسین چې کوم دی هغه 3 یا 6 میاشتې پس لګي نو دا طریقې ماشوم پیدایش نه پس مور ماشوم ته پی ورکولی شي چې هغه ویکسین کړي څه مسله پکې نشته دی چې کله زموږ د خویندو ته هیپاټایټس بی معلوم شي حمل په دوران کې هم بل قسم پرهیز نشته کله ماشوم پیدا شي بیا هم هغوی ته هیڅ قسم پرهیز نشته زموږ خویندې چې کوم ماشوم پیدایش نه پس کوم طاقت څیزونه خوري یخنۍ او څه غوړي نور څیزونه هر قسم څیزونه آزاد دي په دوی باندې پرهیز کول ظلم کول دي نو دوی ته پرهیز بالکل ضرورت نشته دی نارمل ژوند نارمل لایف تیر کړي صرف دا دی چې هغه ګولو باندې موږ کوو چې آیا ګولۍ ضرورت شته که نه که چاته په پریګنسي دوران کې پته لګېدلي بیا موږ جاري ساتو او حمل ختمېدو نه پس ماشوم چې کله پیدا شي ویکسین او هیموګلوبولین لګول ډېر ضروري دي ناظرین امید لرم چې ما په دې ویډیو کې بس تاسو ته لږ دا خبره کلیر کړې وي چې دا داسې زموږ خویندې چې هغوی ته کله حمل جوړ شي او د هیپاټایټس بی بیماري وي هغې سره موږ څه کوو نو انشاءالله بیا به په بله ویډیو کې ملاویږي څه بل ټاپک باندې تر هغه وخت پورې خداحافظ